أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. یوشتم سپارہ سورت احزاب مدنی سورت دے، ترتیب کے 33 نمبر دے، پنزول کے 90 نمبر سورت دے. مخ کی سورت سجدہ سر ربط سے دے، سورت سجدہ کے رد و پشفاعت قہری باندے چې الله باندې څوک بزور کار نشي کولی. نو دې صورت کې باب داغه په مثال باندې بیان ذکر کړي. دویم ربط دارې صورت سجدہ کې اس بات د توحید او چې الله یې کیو دے او ترغیب او توحید طرف ته چې الله یو غړې. نو په دې صورت کې وتخی بیان او اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیہ السلام خبرو منه. درم ربط دار سورت سجدہ کې رد په شرک باندې فقط. نو دې صورت کې با ردی په شرک او پر رسومات او جاهلیه باندې د جاهلیت رسمونه دی پای باندې ردونه کوي. سلورم ربط دار مخ کی صورت کې بیان د مسلې د توحید. نو دی صورت کې تحزیز ورکی په تبلیغ د توحید باندې تیزیو کې بیان توحید بیان کې داور صورت صدا الترغیب الی اطاعت الله ورسوله د الله او د رسول خبرو منه. خلاصه دی صورت دا صورت منقسم دي سلور بابونو ته. اول باب دے د 1 نمبر آیت نه 9 نمبر آیت پورې پدې کې داور صورت تا. بیا خطابات اربعه دي لنبی علیہ السلام تسلور خطاب دي. یو خطاب بکری مومنانو ته، درې مثالونه ذکر کړي. بیا په خطابات بدی صورت کې پړې ټول صورت کې 25 دي. یو اس خطابات دي نبی علیہ السلام ته، یو اس پر یا ایها النبی دا بروي لس خطابات بھئی مومنانو تا او سلور خطابات دی لیازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام بی بیانو تا. احزاب دا حزب جمرہ مختلف ڈلے دا کافرانو جوزے شیوی پا مدینہ باندے اٹیک کو. نن وطرائی تا نیٹو ہوئی، لیکن نیٹو جوڑا شی مسلمانان ختمو. نیٹو دا کافرانو دا مشرکانو جوڑا شیوی چی مدینہ تس نس کو. نبی علیہ السلام صحابہ سره مشورہ کوي. صحابی سلمان فارسی روغو تو اس چلو کو نبی علیہ السلام د مشورہ ور کوي دای مخنوي ګران دی خدا سے کو خندق کنو د مدینه نګیر چاپیره خندق کنو یو طرف ته غره او د درې سي کې وخت خندق کنو. نبی اسلام داغه مشورہ قبول کړه او خندق ګیر چاپیره وکنهسته. اټول رال نور لسرد تیرے کړي خصو کوم په خندق را پورې نه وته. لڑائی پکې مونږ شو واپس تاس نشو تفصیل به ان شاء الله راځي ابه ذکر کو. شان نزول دی صورت
د مکې نه مشرکان راغلل، ابو سفیان هم وسره دی او د مدینه منافقین ملګری شول وسره. او نبی علیہ السلام ته وایي چې کمپرومایز کوو، ولې هر وخت په جنگونو کې اخته یو، دا ذکو دا جنگ ختمو. نبی اسلام ته ټیک ده وی دار سره وای چې زمنګ دی خدایانو تلات بابا دی منات بابا دی عزا بیرا حبل بابا دی د دې متعلق صرف دا وای چې دا زمنګ د الله په دربار کې سفارشان دي، د الله په دربار کې وزم سفارش کوي، بس نور چې څنګه مسله بیان کوا. نبی علیہ السلام ته الله حکم ورولېګو یا ایه النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. ځکه باید صحابه غوسه شول وی ښا اوس تاسو باندې کفر باندې توري پسې ببرې کړې او خو معاهده شی و چې توري باندې ببرې کوي. نه الله حکم ورولېګو لا تطع الكافرین والمنافقین. نبی د الله نه یریګه د کافرانو منافقینو خبرونه منې کوي. په دې صورت کې برد کړي خاص کرنن سبا کې پر رسوم جاهلیت باندې رسم داو چې عربو کې دستور داو چې خپل خزه ته انت علیه کا زهر امي، ته په ما داسې حرام ہے لکه د مور شاج حرام را، ته زما د مور پشانې زبر دي خور غنم پښتانه وي، زبر دي مور غنم او دا چلو لکه پښتانه ولا ډیر زور کی لا اله الا الله محمد رسول الله پر خزه ته خور ویم کو دا چرې کړی دې ته زهار وای. بیا به عربو کې دا و چې ته به زهار وې نو بیا به خزه غړ بیا به مور غړل دا بس مور دا به بشوا. الله دې درد کوم کتاب راغشتي چې ستاسو خزه او تر ته بیبي وې نو هغه بس کنورټ شو بیبي تا چې بس بیبي شو نه کنورټ کیږي. رد کوي مشرکانو باندې چې څنګه ستا خزه نه بیبي نشي جوړې دي، ستا بیبي نشي جوړې دي، بل چا بیبي کینی خوشتان نشي کېږي، ستا خپل خزه دا ستا بیبي نشي جوړې دي. نو دا مخلوق چې د اولیاء دا الہ نشي جوړې دي. وایګه خبره اشاره دې تر دماغ لو کولاو کوي، دماغ کولاو. دویم دستور داو پاری کې چې پردیس وی ته وې وې پردې یمن نه د سودان نه د ایران نه بس وابه غستل هغه به وې کړل او دا هغه ته به حقيقي وې هغه حکم به ولور کو. شریعت الله حکم راولېګو داستاسو حقيقي ځامن ندي، داستاسو دخلي بچی دي. خبره پويږي اوس داغه د خځه سره به نکاح نه کېدلا. اوس نبی علیہ السلام زید ابن حارثه دا زید څوک ته د تفصیل برته ان شاء الله روستو کوما را روان دي. دا خدیجه الکبرى داغه وراره حکیم ابن حزام هغه اغستری په میله کې د وقاص په میله کې هغه سیدی چاره تختول او د یمن نه به اغله واغ نبی هغه خدیجه الکبرى وکړو نو ډېر زبردست وبدا ټیک دی. به چې نبی علیہ السلام سره وادو کو نو نبی علیہ السلام ته ورکو داستا شو، داستا غلام شو. دغه وخت کې 15 سال بیا نبی علیہ السلام پسې پد پسې کسان ګرځیدل، رور او ترې او پلار پسې مکی تر ورسېدل دیو حج نه پس چې را ورسېدل نو نبی علیہ السلام ته وای چې سما تاسو یو لک دی داغه زید نوم دی او هغه غلام نه لري چرته تولې زمونږ زویر آزاد سړی دی، مونږ پیسې وروړي دي تاسو په سونت پیسو اغسته 400 درهم باندې اغسته چې څومره مومانګه قیمت وې مونږ درکو مونږ خپل زوی راکا. نبی علیہ السلام ایله مهمان نوازی وکړه. بیا ورته وای زبیر اوغانم که زیده سره جو ډیره خدا که نزی مجبوره کوي به نه هغه ته د دین خپل خبره بلې نشته. زید راغه لار سره تر سره او روډ سره برګړه وکړه. نبی علیہ السلام سره کېناست. نبی علیہ السلام ته بچیا زمانه طرف نه ته اس رکاوټ نشتا، د نن نفس آزادې لار او تر د پس راغلی دي بغیر س معاوضه نه تر دوی سره تلې شي زمانه اجازه ته. او نبی علیہ السلام ته نږدې شوی نه زه د دوی سره نه زما د دوی سره نه زما لارن جاړي تریم جاړي اورن جوړي دار څنګه چللې خبره پويږي چې کله غوي نه نبی اسلام ته ولې نه دي آزاد چې د خدای مسلمان آزاد شوي زما سره د حیثیت د غلامه دي زما غلام دي آزادوم دي زغپل وطن تزا او پردي وطن کې اوسېږي او ورته خپل وطن خپل جهان
خپل پلار خپل مور خپل رونه خپل قوم قبیله د محمد رسول الله د غلامانو قربانو نظم ځه پس هغه ته وسوای تاسو موږ بسو وایو نو هغه پلار او تر اورور ناشتي نبی اسلام زید د مټ نونی سو راځي هغه ته تاسو هم راځي هغه راوست حرم ته حرم کې طواف کړي د طواف نفس نبی اسلام اعلان کړي ووره زید زما زوی دی د زید میراث په زما میراثي زما میراث په د زید میراثي نن نفس د زما زوی دی اوس په غلام زما زوی دی هغه وی چې بس پلار او تر یو کتل ورورو وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نه د زوی غړي لاړ تي نشتا یمن ته نه لاړ اې دې لاړ تشتو هغه زید دی بیا د نبی علیہ السلام د زید سره د خپل تر لوري ولا ورکړه زینب یو د یمن نه بل مکه نه دوانو نه چاکیره لونه چره دی یو کالونه چره دل اوس الله غولې ونه چلیږي خو الله یې نه چلی غولې ونه چلیږي خو الله یې نه چلی رسمونه ختمي رسم دارې الله حکم کوي زید بخزل طلاق ور کوي الله وي د دې نکاح بس تاسو سره تړم نبی اسلام ته وي خلق په خپل بوج کی محمد رسول الله د خپل ګور سره نکاح وترلا دا څنګه دین دی الله سبحانه حساب نازل کړي مسئلے واری چې دا دین ګور نه د نبی اسلام متبنا لري له پالک ته د نبی اسلام ته زوی ویلي دی خپل کی زوی نه د خدای چې دا د حقيقي ګور نه د سر نکاح جایز ده او نبی اسلام ته الله په نکاح کا د نکاح چاته لوا الله په خپل ته لوا دغه باندې پر دونه کوي په خبره پوه شي دغه وکي نو وی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنام الله چې عام مهربان دی په دنیا والو خاص مهربان دی په آخرت والو یا ایها النبی او نبی اتق الله يرك ودلانا ولا تطع الكافرين والمنافقين ممنا خبر د کافرانو او د منافقینو کافرانو خبرونه منی منافقین نن په اخبار راغستی دي امیگریشن ډایریکټر تا وزیر داخله لیست لګلې دي چې د ملکونو ته اجازه ورکا چې هغه پاکستان ته راتلی شي او په اسرائیل هم دي خبره وای شي نو څنګه پاسپورت باندې د اسرائیل ممنوع پاسپورت وګوره خپل پاسپورت چا جوړ کړی هغه وګوره اسرائیل ته ټاپانه لګي پای باندې نو بیا ډایریکټر امیگریشن چې دی هغه کتلې نه هغه ته واپس تشته کړی چې دغه اسرائیل کټ کا خبره پوښتنه به اسرائیل کټ کړی دی عجیب نه ځم دی ود دې ومنګي داری ټیکو مونږ ارسو یې خو کم نه یې خې تاسو نه قصدنه مدن دا چل کوي یا پويږي را سره یا قصدنه مدن کوي یا نه پويږي دا چې کیږي دا په ملک په پارلیمنت پر اغوند کې په پارلیمنت سره مشوره وکړي چې اسرائیل به تسلیمو کو نه تسلیمو بیا ورستو خبره کو بیا ورستو خبره کوي اسی اجازه ورکا دا ولې دا مسلې دي دلته کې الله وایي لا تطع الکافرین والمنافقین کافرانو اطاعت مکو د کافرانو د منافقینو ان الله کان علیما حکیما یقینا دی الله پوهه حکمتونو والا چې کافرانو نه منې نو چاو منما لکه دا اوسنۍ حکومت ډاوډول لګنه دی چاو منسو چلو کو الله چلخی کنه وتبع ما یوحى الیک تابع شادای کتاب چې وਹੀ شوی تا مې رب کا استاد رب د طرفنا د اچا مانا د الله ر کتاب معنا اچا مانا او جو کوته ورته نیولې کیږي په وځ الله کتاب نازل کړي او دا کتاب د مدینه ریاست کې نه پیژو دا څه دا وکړه ان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا دی الله استاد په عمل باندې خبردار اردا ګران کار سو کې منی نه لا یو توکل الله توکل کو په الله باندې کو څنګه منیو کني منی دا اصلي خلکو باندې دي اوسم دا کس چې روان دي ایسو کنه منی خو خلک منی دا څه وکړه دینه مکه ګورنمنت هم چانه منو خو واقعو چې څه کول هغه منو تشه اوسم توې د الله قانون را پیش کوم ایسو کنه منی نه پې کا نه دی منی دی پلار مې منی په خپل دا اوسنی چې سدي دا کوم څوک نه منی او کیږي کنه کیږي وتوکل الله توکل کو په الله باندې نو سوچل بوشي اسنه چې دغه څه پاتې نو وکفا بالله وکیلا او پورا دی الله کار ساز او توکل وکا الله ور تر سره برابر کی ما جعل الله لرجل من قلبين
مکه کې اوسړې نه جمیل ابن معمر فهری دا غنوم دی جمیل فهری هغه داوا کړو چې پیغمبر نجات پوهیږم نو ما دوا خلکو ته وړي خو ډېر کړتونګو نو خلکو یې کې دي شي اصل ډېر باتوري کې دي چې د دوی او د نه هم ته پته نشي یو د دوی پوهیږي په خبره جنگ بدر کې هغه را په مخاشوي د ازغری یو سپلې بلاس کې په خپل دا لاسته چولې دا ابو سفیان نو مخراوي چې چلو شو راوي چلو شو نو دې سپلې ها چې وکړه نو سپلې راغی په لاس وای دا خلکو ته دا دلغ وي چې ما دوه نه دي وي خپل سپلو تم پته نشته چې دوه زړونه په یو ځل سره دماغ صحیح روان دي چې را دوشي هغه به پاورفل دی وای دا دلغ خلکو ځاتي وي په دوله کې دې زړه یو دی یم کا خراب کار نه کوي پوه الله حکم راولېګا ما جعل الله لرجل من قلبين ندی ګرځول الله یو سړی لره دوه زړونه پی چوپی په ګډه داغه کې په ګډه کې یو زړه دی سړي دوه خبردار وته زړه یو دی نو عقیده په کې سوی دوه یو یا وبای یا مسلمان یا کافر دا نه پښتانه یو راته چې لړ بل راته چې مزه مستا 500 نه دي چې لړ راته یو زړه نه شکم بکشک مې بکی شک را ته ورځي شوبات را ته ورځي چې لاړ شم کولار نشم نبي او ته خځې وي استخاره کوم د خو استخاري نه دي خځې راځي ما به استاد ما استخاره وکړم به مې خوب لید د استخاري د خوب سره څه تعلق دی بس خځې به خوبونه یې خامخا بس چې سملی چې خوب بهینی اما چې خوبونه یې ځم ما خو ته خوب نه لید 50 کال ته عمر ورسې خوب نه لید اته دا خوبونه ولینه خوب په شریعت کې حجت نه دی یې نه دی بس یو بنگاله په خوب کې سي الله راجو پر را پاسه ماته وي خوب مې دي په حرم کې طواف کوی ټیپری کړلې پکې راځي ټیپری پکې کړلې دي ما تراوي مې راځي کم طرف ته ټیپر کړلیو یې دا معلوم نه کړو اوس په حرم کې دا نه ټیپر کړلې شي دا خوب څه بس خوب دی په کم طرف ورواچولې شو خوب په شریعت کې حجت نه دی چې ما خوب لیدلې د دا چې کیږي دا بکیږي دا هیڅ نه کیږي البته ډراونی خوبونه پایستړي خوب سره ویني یریږي چیرې څه چل بوشي او باز ته ټیم باندې په یو نیم بجې ویترې 2 منټه نه پاسه 2 بجې وي سو کې 3 منټه نه پاسه 4 بجې وي ټیم ته معلوم تا په یې غلي دي حواله کړه همیشه کاری په یې خوب لیدلې همیشه اکثر په یې خوب نه نو مسله دا را په یې خوب نه دي کی چې دا ستړي ټیم معلومه ټیم نه معلوم خوب شریعت کې حجت نه لري البته ته یریګما حدیث پاک راځي وای چې اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤيا یا الله د دې خوب پناکار تعبیر سره پتا پنا غواړم یا الله کته ناکر تعبیر لره کې چې دا دې خبره ختم شو او بس ګړډه بدله کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او ګړډه بدله کا وړ بدره ای سب نشته او کته نه سوچونه کې چې او هو دا داسې ځان نه بس خوب دغه جوړ کړی علامه ابن سیرین جوړ کړی چې بس خوب بداسي نه خوب باغ سي نه خوبونه پکې نشته نو خو دې وایي استخاره مې وکړه استخاره یا د خود ځان خپل دین روان کړی دی وی مونږه صلات تسبیح کو په جمع باندې ولاړیو د خود پرد نشته په جمع باندې نو سنت پکې کم طرف نه رااله نو پر پکې کم طرف نه رااله ځان نه دین دی اخر خبر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام الدين دین مکمل نه تاسو بګر ځان بدعت له شروع کړ نه دین مکمل دی دین سره مکمل ما جعل الله لرجل ندی ګرځول الله ایس یو سړی لرا من قلبین دوزرنا پی جو پی پګړ راغ کې څنګه دوزرنا نشتره داسې په یو ځل کې دعا کې دی نشتره دعا کې دی نشتا دویم وما جعل ازواجکم الله او نه دی ګرځول تاسو خو دی هغه تظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دا غي سره امهاتکم میان دې تاسو ان تاسو خزنه الله نه دي ګرځولې چې تاسو میان دي کی یو خدا استا خدا او استا مور دوانه نشي کېږي یا استا خدای یا استا موري دوانه په صورت کې نشي کېږي نو مخلوقو بابا ایک اولیاء ولی الله ره کو پیریان دي کو په جبرئیل له کو میکائیل او عزرائیل له کو پیغمبران دي په هر شکل کې چي دي د مخلوق دې کنه دې نو مخلوق خالق کی دي شي بس نشي کېده مولانا مختصر خبره او عقیده دا عقیده یو جدا شی دی
زارخان بابا دی الله وبخي چاوته ورځ لګیاو ویره پلاني بابا ټریکټر بابا دا چر کړو او پلانکی کوداله مت کړو وي ته عجیب خلک یره چې کوداله ما ته ولون دي سړی نه خزول نه غفتره کوداله ما ته ولا خبره پوه شي د ټریکټر چې ودرون ډرایور له بلا سر مات کړو کنه ډرایور ته نه مو ټریکټر ودروم دا صحیح عقیده را بدانه نو تیرا خبره پوه شي چې دا درار رغونو ته نو تیرا دا صحیح عقیده را خبره پوه شي او دا کله چې اچانک به دا کامیاب دی وره اعمال الله به اعمال باندې نیول کوي مؤاخذه وکي خو الله ډېر عظیم ذات دی ډېر مهربان ذات دی او چې عقیده خراب وکنه نو اعمال دي زیرو دي زیرو هر څونه دان کړي زیرو واقع راول شي سره عمل عقیده را وما جعل ادعیاءکم او نه دې ګرځولي ادعیاءکم اوس په سوال راځي چیرې استادجی زم په دې پښتنو کې خدا مسله ډېر زیات تر بسار سړی وي مور خزبه مور بخزبه می مور یو خور په دې وساتم د مور په دې وساتم لګي دا زور نډیر کوي باز خلک کوي کنه کوي نو چې دا ورته وي سبق کوي دای د پر کفاره ده صدا کفاره ده چې دا خزه پتا حرام شوا کله به حلاليږي غلام باخره زوجات دی به فتحرير رقبه مؤمنه بیاغه هندومنا سکمنا مجوسمنا مسلمان غلام بازاده چې آزادی کې نو خجل ورتلی شي ترغه پورې چې آزاد کړی دي نه خجل نشي ورتلی دویم پیسې نشته جی غلامانم نشته پیسې نشته اوس پس کو دو میاشتې با پر لپسې روجی نشي دو میاشتې با پر لپسې نه کدا حکم لومبه حکم زم په ملک مفقود دی نشته غلام هم نشته چې غلام نشته نو قیمت هم نشته پوهیږي به خبره نو دو میاشتې به پر لپسې روزي نشي دو میاشتې 60 روزي راځي یا 59 روزي راځي یا 58 روزي راځي 2958 دوه د 29 رااله نو 58 شي یو د 30 رااله بل د 29 رااله 59 شي دوه د 30 رااله 60 شي پوهیږي به خبره خو یا 58 نشي یا 59 نشي یا 60 نشي اوس یو سړی 56 نشي او 57 یو خړه بیا د سره هر څه ختم شو بیا سره تر هغه پورې به خځه تقوا نشي ورتلې تر څو پورې چې دوه میاشتې پر لپسې روجي نه نشري دا دویم حکم دی دریم دغه نشي کولای سړی روزه نشي کوجه بر چاپلارونی سي نو بیا بش پیتو مسکینانو ته دو وخت ډوډۍ ورکې سو دو وخت ډوډۍ اوس کو یاسه کې یو مسکین مقرر کې یو مسکین چیرې دا کور مسکین دی او غیله یو مسکین پکې زبر سارم دروړې روټر کړي کوم مخامن دروړې تر کړي کوم یو میاشت ولولې غلو ولا میاشت جاری ده دغه دوران کې خځه ته نږدې شو ټیک ده خبره پوه شو په کې سره خو باندې کې بهتر دارې چې 2 میاشتې پوره کې نو ټیک ده او یا بداسه وکي چې شپېته مسکینان براوړې په یو دیګ باندې خلک مړیږي کنه نو شپېته مسکینان باندې بسار دیګ وخره نو شپېته براوړې ماخام به دیګ وخره یا پاکي بساره ماخام مله بل دیګ پوخ کې بس بیا تا خزه پاتې جرمانه به ورکه دا خلنه چې ته دې وڅ کله یو خطا وې کله بل خطا وې خله دې غلطه خوځولې دا جرمانه به ورکه دا جرمانه ده وما جعل ادياكم او نه دې ګرځولې د خله ځامن تاسو ابناءکم حقیقی ځامن تاسو ذالکم قولکم بیافوائکم دا تاسو د خله وینا دا وینا د تاسو د خله وینا د زما زوینه د زما لور ده پر دې سړی دا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ صحابی دی سالم یو متبنا وسره دی سالم نومیره هغه لوی کو سړی لوی شو ګیره امراله بارو دن نکیږي ابو حذیفه درام خځ ته وی دا سړی می پستر ګوس بد دی سړی خو کټ شوی دی دی وځي ته منتقل کا پرې سړی مونږ کور لوی کو خځو ته د خدای مسلمان دا خو مونږ لوی کړی دی مونږ سره دا وړو په شان وړي دا بس مثلا ته جوړ شو زما خو نکیږي چې دا بار دی باری بس هغه ابو حذیفه ته وی چې نه شری له سره دا مونږ وینې دی وایي خبره دا زمونږ وینې دا بار کا اگر نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ابو حذیفه خبره په سالم باندې او سالم او زنشم برداشت کولې چې د کور نه باشي ما وړو کې وکړې زماره بچو په ځای دی
نبی علیہ السلام ته دغه وخت کې هغه بچي وو په پکیو نبی علیہ السلام ته په ولا ورکړه او تو څنګه له په ورکوم ګیره دا دا ابو حذیفه خدای نبی اسلام ته وی څنګه له په ورکوم دا وګیره دا وی چې زړه ته ورکا کنه وی زبر ټیک دا ما څنګه کور ته لاړ او وی ته وراشه سالم راوړو او هغه له څور کړو او تاغه به یا نکلی خامخا کوته نبی اسلام حکم دی چې په اوخره چې وی خوړ بس هغه ناس چې ابو حذیفه رانه نو سړی خامخا پوېږي چې د خبرې چې سړی بیا کور ناشته او ته وی ابو حذیفه یو خبره ته حکم وکړه وی نبی رسول الله ته هم ستاسو شکایت نکړو چې داله کې بد شي هغه ماته داسې وی چې په ول ورکوي ما ولا په ورکوي اوستي ګرځي چې کوم خوا ګرځي هغه دی ګرځي او چې کومه کمره کې سونلی په هغه ځای کې تملی دا از سپیشل کیس د چا لپاره د سالم لپاره دا سپیشل کیس بعد په شریعت کې بعد سپیشل کیس نه حکومت کې بعد وخت سپیشل کیس راشي کنه چیف جسټس سو موټ ایکشن واجی سپیشل کیس پکې راشي دا نبی اسلام سپیشل کیس داغه لپاره جاری کا او بس هغه ته وځوس ګرځا ابو حذیفه وې زمام دک غوښتو چیرې سړی پردیس سړی اوس پر شو اوس ویره اوس دی ګرځي پکې وایي په خبره والله یقول الحق الله حق بیانې وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل او هغه سیلار خیم ادعوهم لآبائهم आवाज کوي دوی ته د پلارانو په نومونو سره نبی زید تبا خلق زید ابن محمد وي زید ابن محمد اوس چې کړه حکم راغی نو بیا دا غنوم د پلارانو حارثو نو خلق د زید ابن حارثه او زیدم ډیر زیات خپو چې د محمد د بچونه کټ شو ډیر زیات خپو دا یو صحابي دی چې په قران پاک کې د نوم ذکر دی الله وی تا ته په دې خپې چې ما د نبی اسلام نه کټ کړي زبر د قیامت پورې په قران کې ذکر کوم پوه شئ کنه زید ابن محمد او دا په جنگ موته کې دی بیا زید تلاه شوی نبی اسلام یک زید وفات شهید شو جعفر به څنګه چوتي جنډه چوتي ک جعفر شهید شو نو پلان کې به چوتي خبره پوه شئ کدی شهید شو نو به خالد لور کې نو مسونه صحابه پوه شو چې دا درېونه جنگ موته کې لاړ ځکه چې وی چې زید شهید شنو دلانو به شهید دی جنډه بدېلی ک جعفر شهید شنو جنډه بدېلی بیرو خالد پسې وی چې خالد نو خالد پسې ونه ک خالد شهید شنو دی خالد نمرې وی دیو پاتې خبره پوه شو نو پجنګ موته کې زید رضی الله به شهید شو ادعوهم لآبائهم आवाज کوي دوی ته پلارانو په نومونو سره هو اقسط عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده الله پنيز فإلم تعلموا اباهم کو چر تاسو نه پیژنې مشران خپل چې پلار څوک دي نو فإخوانکم فی الدین نو تاسو ورونه دي په دین کې وته کنه زما دیندار وروره ای اخی فی الدین پوه شئ و موالیکم او تاسو دوستان دي آزاد کرده غلامان دي دا صورت په هغه حل کو کې دي چې کلا دا بچي د نشل دی او دی پیجنې نه چې څوک دی وایي خبره هسپتالونو نه اوسم وروړي را تختې اوس بعض خلکو ځان سره ورارو رېره خورزه خریان دي ځان سره لوي دا حکم داغي د پاره نه دی خبره پوه شئ او قرار تر په منځره د ابراهيم عليه السلام پر روایتو کې دا راځي چې آزر د ابراهيم عليه السلام پلار نه د ابراهيم عليه السلام تر خبره پوه شئ او قران په وی لابيه آزر کله چې خپل پلار ته آزر ته وي نو اب او تر ماما دا ټول په یو حکم کې راځي پس کې راځي په یو حکم کې راځي وليس عليكم جناح نشتره پتا سو باندې سګونا فيما اخطأتم به فاغنو مغستو کې چې تاسو خطا شوي پاره سره یو سره بیان خطا شو زید بن محمد خطا به وي الله ته خدای سره پته وي په خطا یې اغستی معاف ته ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ پاغنو مغستو کې دا تعمدت قلوبکم چې قصدن مدن کړي زړه تاسو خدای الله حکم ماته نو بیا په ګناه کې راګیره وکانه الله غفور رحیم دی الله بخون کې مهربان یا ایها النبی اے نبی اتق الله يرکود الله نا ولا تطع الكافرين والمنافقين تابعداري مکمکوا کافرانو د منافقینو ان الله یقین الله کان علیما حکیما دے پویا حکمتونو والا واتبع ما یوحى